السلام علیکم سنو پختونخوا سره سنو اف ام 96 لکروم نه زیم شاهد حسین قدرمنو کتونکو موجود دلته د پرایویټ میډیکل سټور چې کوم مالکان دي هغوی سره دلته موجود یو د دوی ګاډي چې کوم دي څومره کنوی دلته کیږي د دوی ګاډیو کې شامل نه کیږي د دې وجې نه دلته چې کوم د میډیسن د کوم دوایانو کمی دی یا قلت دی هغه دلته ډیر زیات شوی دی د دوی حکومت نه دغه مطالبات کوي چې د کنوی کې کوم ګاډي شاملیږي هغه نه بغیر پکار دی چې د ضلع کورمې پرایویټ میډیکل سټورونو کوم مالکان دي یا کوم ګاډي دي هغه دوی ته د بیله کنوی وکړی شي چې دوی دلته څومره قلت دی د میډیسن د دوایانو هغه پوره کړی شي موجود دلته د میډیکل سټورونو چې کوم کیمیسټ اینډ ډرګ اسوسییشن صدر حاجی حنیف حسین صاحب مو سره موجود دي همدغه شانتي نور میډیکل سټورونو مالکان مو سره موجود دي دوی بېګره حسینه احتجاج لړۍ هم شروع کړې دی دې په باره کې به هم خبرې کوو چې د دوی احتجاج به څو پورې جاري وي او د دوی مطالبات څه دي جی مو مطالبات دا دي شهید بھائی چې پرون مو 15 ګاډي و هغه واپس کړي دي ورسره مو دا نه غواړو چې مو ته د کنوایه کې لیستونه برابرېږي او څه هغه کېږي دا مو نه هغه کوو مو ته ترو پراپر چینل باندې میډیسن ګاډي هغه کپنۍ والا شروع شي او مو ته د حکومت انتظامات وکړي چې هغه د پري هغه کې روبسي او کنوایه منوایه او هغه لیستو کې منو یو هغه پورې به مو هغه وي هړتال وي شټر ډاون به وي چې څو پورې مو ته بغیر لیسټه بغیر میډیسن ګاډي نه شروع شوي وره پورې به مو هړتال وي او جاري وي جی د دوی دغه وینا ده چې تر هغه پورې به دغه د احتجاج کومه لړۍ ده دا به جاري وي تر څو پورې چې دوی ته پراپر د دوی کوم مطالبات هغه منلي شوي نه وي موږ سره دلته یو بل د میډیکل سټور مالک موجود دی هغوی نه هم تپوس کوو چې د هغوی مزید نوره څه وینا کول غواړي او حکومت نه څه مطالبات دي د هغوی کوم مو ډرګ انسپکټر دی ډسټریکټ ډرګ انسپکټر دې ته خواست کوم او سره کوم چیف ډرګ انسپکټر دی چې هغه ته هم دا خواست کوو چې څومره ډاون ډسټریکټ کې ډسټریبیوټرز حضرات دي هغه د دې خبرې پابند کړي چې په چنار ته د ریګولر میډیسن سپلای شروع کړي ویلې چې موږ کوم طریقې سره میډیسن اوس نن سبا راوړو دا یو سیف طریقه نه دی دې وجې نه د میډیسن افیکاسي خرابېږي او متسخت مشکلات هم دي جی بالکل د دوی دغه وینا دی چې د دوی کوم مطالبات دي هغه د حکومت ومنلی شي که موږ خبره وکړو د نن دلته د کورمې موسم حوالې سره خبره وکړو کوه سفید باندې او دې سره په چنار ښار باندې هم نن واوره شوې دی چې یخنۍ شدت چې کوم دی هغه ډېر زیات شوی دی د دې یخنۍ شدت وجې نه دلته چې کوم ماشومان دي یا نوره کسان دي هغوی بیماریانو کې نوره هم اضافه کیږي خو د بده مرغه دلته چې کوم دوایانې دي هغه نه میلاویږي کوم انټي بایوټیک دي یا نورې کوم غټې بیمارۍ دي د هغوی دوایانې نه میلاویږي دلته نو خلک ډېر مشکلات دي او د دوی هم بېګاره هسې نه کوم میډیکل سټورونه دي هغه بند کړي دي د احتجاج لړۍ روانه دی او نن هم په هسپتال کې څومره مریضان راغلي دي هغوی د بغیر د دوایانو کورونو ته واپس لاړ دي سنو پښتونخوا نه شاهد حسین نه اجازت غواړي د لوی الله په امان